کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د دغه روانه سلسله ده. دا مور وایي چې 2 کاله دله رالم نو د پته نه لګي خو د هغه چینې شینکۍ نه 2 کاله خو د روژه کې نه ده راغلې. اوس ورته چې ووایي چې هغه خو دلته کې ناست دي نو راغلي دي. مورې څو بچي دي اوس څه وایي؟ 6 مې زامن دي نو 4 ودونه کړي دي 2 ماشومان ناسره دي. خاوند مې مړ دی 15 کاله وشو. ضرورتمند دی؟ څو ضرورتمند دی؟ ضرورتمند دی. څو کاله راغلي ماله؟ 2 کاله. هر څه دي وړي دي؟ یو ځل تروړه راکړې وه نوره دې نرۍ سودا راکړې وه. بس یو کال یو ځل درلم بیا دا راته چا نه ښولي یو د چې چا به راوستم. بچي مې هر ګاډي چلی په کوواټ کې ښځو سره دي 2 ماشومان ما سره دي. تا پکې نشي ساتلی؟ نه که نه تلي دي جګړې را سره کوي. مورې ستا څو بچي دي؟ 5 جنکۍ دي 2 هلکان دي. څو جنکۍ؟ 5 جنکۍ دي. 4 هلکان دي. 2 نو ګټه وټه څه ده؟ بس هغه خواري مزدوري را نشي کولی واړه دي. صحیح. کتونکو دا دواړه کونډې دي انتخابي ضرورتمند دي او ضرور چې کوم دی نو د داسې قسمه خلکو دپاره موږ سره ملاتړ وکړې. راشه اورې دوا هغې خلکو ته کوې علي بدلې دی خدای پاک ورکړي دوا ورته کوې په دې دنیا دا واله. کتونکو خو ستاسو ملاتړ او مرسته روانې داسې ډېرې میندې چې کونډې دي ضرورتمندې دي د ګټې وټې څه نشته ګرانه ګراني ده په دې کې ژوند ډېر ګران دی. چلم چې الله پاک ورکړی ده په خپل چم ګاونډ کې غریبانانو له ورکې او خو بیا وایي چې نشي ورکولی له موږ له یا اوړه واخلې یاره له چیني والې یاره له غوړي والې څه راله والې راولېږې ضرورتمند راځي ښې چاڼکو نو بیا ورکوو چې د هغوی هغه فریادونه سختې لوږې تندې موږ وګورو نو موږ ورته وایي راشه ګینې ډېرې زنانه ځي راځي خو ډېرې داسې چې په معیار باندې چې هغوی ته ورسي چې د لوږې نه بچ شي نو ډېره مننه خوشحاله سه. کتونکو علب خان شیرپو یم زما څنګ کې دا مور او لور وینې دا د تغبۍ دي الحمدلله 4 کال یې پوره کېدو کې دي چې دوی ته موږ کور ورکړی دی په هغه کور کې دا مور او لور ژوند کوي او د خپل وس مناسب چې کوم دی نو موږ د دوی سره کومک کوو خو دا اوس هم ضرورتمند دي دا نه چې ضرورتمند نه دي چې کور ورکه نو کور کې خوراکونه خو نه وي که نه کور کې نور سهولتونه خو نه وي که نه خو 4 کاله د علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دې سره پخوا کې په نورو کورونو کې نور خلک هم دي د سوات شته د باجوړ شته او داسې چې دوی د تغبې دي نو داسې د نورو ځایونو د نږدې 400 خو هم شته. دا د علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن کار دی. ډېر خلک عجیبه خبرې ته زورم او هغوی به چېرته سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتي نو زه دغسې خلکو ته وایم ورکران دي چې ستا هغه لیډر چې کوم دی یا ستاسو هغه لیډران چې کوم دي د الله په مهربانۍ سره ما سره کېنوي چې زه څومره خلکو وسیله یم او څومره خلکو ته زما په وجه کورونه میلو شوي دي 18 کوره په خولې یادېږي چې دا خلکو ته ورکړی شوي دي په دې کې هغوی میشته دي خپل ژوند د ورځې شپې پکې سبا کوي نو چا به چا له ګیلاس کې اوبه هم نه ورکړی او چې خبرې ووري نو حیران به شي چې دوی سوچ څه دي. د 100 نه خو زیات الحمدلله ودونه وکړل. اوس به هم دې مور ته همدغه خبره کوله چې د لور د رشته وی ورېکه او رشته یې مشوله نو څوک چې د چا په سر باندې لاس کېږدي نو موږ پې خوشحالېږو لالچ هم پکې نشته دی. خو زه به تاسو ته خپل کم پراجیکټ او کم کار ښیم په دې 1.5 کال کې به دوی له زه د دوی کور خوا ته ځای ته نه یم ورغلی. دا ډېر خلک نور تورونه لګوي موږ سره دومره وخت نشته. تاسو راشئ په کوارټرو کې په کورونو کې کم قسم خلک اوسېږي زه به هر چا ته وروم چې زه علب خان شیرپو یم چې تاله مې کور درکړی د الله کور ورکړی دی د الله په مهربانۍ هغوی ته میلاو شوی دی زه صرف وسیله شوی یم خو زه د خپل رب څومره شکریا چې ادا کړم نو کمه به وي چې الله پاک په ما دومره مهربانه دی چې زما په وجه باندې نن ډېرې تورسرې د چت ته لاندې ژوند کوي محفوظه ژوند کوي. دا ډېر خلک خبرې تر وکړي نو زما په زړه څه ارمان نشته ما نه چې الله پاک کم کار واغسته دا ډېر کمو خلکو نه به داسې کار اخیستی وي د دومره تنقید د رد و بدو خبرو
خو خبرې چا وکړي د یو سازش لاندې چې کوم دی نو خبرې وشوې داسې اخوا دې خوا نه شي چې یاره دا لکه موږ خو دې خلکو ته وایو چې نه الیکشن کوو نه په چا احسان کوو نه د چا احسان اخلو نه چا نه ووټ غواړو نه چا نه نوټ غواړو بس یو کار دی خدای را نه اخلي او خدای دې قبول کړي زمونږ منډه تړله ده په دې مقصد یې نه کوو چې یاره دا دی هغه دي زه چې صرف د زنانو پسې ګرځم او په دې کورونو کې وي او تاسو ته صرف کورونه ښیم نو زما ویډیوګانې چې کوم دی نو کال کاله پورې په هغې ویډیو رسي خو نه معاملات به د الله سره ټیک ساتو د انسانانو سره نه مورې 4 کاله شو ژوند د ما سره څنګه تېر شو زمونږ په دې چارته ماشاءالله اوسه پورې هر څه ډېر ښه تېر دي هر څه پورې اوس خدای دې خوشحاله لره خدای دې روغ لره هر څه ښه ډېر تېر دي تاسو زه تغبې یو په یو ګاڼه کې اوسېدی که نه او بس ته رامنې اوسېده شولې او دا کور دې راله راکړو تغبې ته زه درلم دغه ځای نه درله کډه ما راوړله او تا راله راوړله په کور کې اوسېږې په تاسو څه پرشر یا څه دبو یا زه چېرته د 1.5 کال کې درغلې نه نه راغلی څه پرشر دبو خو د باندې نشته نه خپل ژوند ښه په ازادانه تېروې علاقه کې د خلک عزت هم درکوي ولې چې د الف خان شیرپو دلته راوستي ته به څه وایې ګلې په دې موقع ژوند څنګه روان دی صحیح روان دی صحیح روان دی مور سره خوشحاله کور کې هم خوشحاله مخکې ژوند څنګه تېرېده هغه لږ راته ووایه چې ګاڼی کې هغه ژوند د مور سره بوده کېدې او په دغه ګاڼی کې په یو کټ کې یو سپی به و داسې وه سخت هم تېرې کړي کتونکو دوی ډېرې زیاتې سختې تېرې کړې دي د دوی ژوند چې کوم دی دوی په یو ګاڼی کې اوسېدلو ځان ته یې کټې ښودلو بره او لاندې به چې کوم دی نو دوی پکې یو سپی چې کوم دی هغه به دوی بچکوله دا ونیسئ چیني نن خو تاسو به کتلي وي نن په یوټیلیټي سټور کې چاته غوړي نه میلاویږي ښه دا ځان سره غوړو ډبې او دا والا د غوړو بوری ګلې ښه نو کتونکو د ښه کار ستاینه وکړئ نه چې سوچونه نیګیټیو مه ساتئ په خپله یو کار نشئ کولی دوا وکړئ یو ښه ویډیو شیر کړئ د سره دې کې هم ستاسو برخه واچولی شوه کم سړی به تنقید کوي چې هغه په یو داسې مرض کې اخته دي چې د چا ښه کار برداشت کولی نشي ښه کار نشي برداشت کولی نه به تنقید هم کوي او بلا جواز لګوي زه حیران شم هغوی یې کنځلو ته چې وګوري یا به تصویرونه په سوشل میډیا لګولي وي زه چې دا کومه طبقه ده کوم مخلوق دی دا د کوم مور پلار نه پیدا دي چې دوی دا کوم تربیت دوی ښیي هر انسان د خبرو سره د هغه تربیت ښودلی کېږي د مور پلار ښه دا یاد ساتئ نو کتونکو زموږ دا کار روان دی دا کار موږ نه الله پاک اخلي او دا به سلسله به روان دی انشاءالله مخ په وړاندې به دا نه چې دا به بنده شي تر کومې چې ژوندي یو خو دا هسې په دې مې دا خبرې اترې کولې چې څوک هم نه د چا رزق بندولی شي نه چاته مسایل او وایي چې یاره زه د بل ته کوی کنم نو په هغه کوی کې اکثر دغه خلکو لار شوي وي نو ښه سوچ وکړې مینه خوره کړې او د نفرت له لور کې لتې لږ ژوند پاتې چې ښه تېر شي ډېره مننه خوشحاله